د پاکستان عوام په دې ډرامه پوه شوي دي چې تاسو وټونه پټوئ، په دې ډرامه پوه شوي دي چې تاسو بیلټ پیپر پټوئ. د پاکستان حکمرانان منتخب کول د عوامو حق دی او موږ به اسټیبلشمنټ ته دا اجازت نه ورکوو چې زموږ په دې حق باندې د عوامو په دې حق باندې ډاکه واچوي. د ملټري کار د پاکستان د جغرافیایي سرحداتو حفاظت دی. سیاست کی حصہ غستل خلاف دستور دی. د دې اجازت په پاکستان عوام نه ورکوي. دویمه خبره اسټیبلشمنټ ته دا کومه چې دلته میسنګ پرسن دي، په زرګونو میسنګ پرسن دي. د پاکستان د کانسټیټیوشن آرټیکل 9 آرټیکل 10 آرټیکل 10A دا درې آرټیکل هر پاکستانی ته رائټ آف لایف د ژوند حق ورکوي، رائټ آف فیر ټرایل د منصفانه عدالتي کاروایی حق ورکوي. نه منصفانه عدالتي کاروایی شته دی او نه رائټ ټو لایف شته دی، د ژوند حق شته. سړی به غیبي، کال به غیبي، دوه به غیبي، څلور به غیبي، پنځه به غیبي، 10 کاله غیبي. میسنګ پرسن ظلم دی، میسنګ پرسن ریاستی دہشتگردی دا. یو سړی مجرم دی وینیسا، FIR پہ درج کا، عدالت ته پیش کا، سزا کا. موږ به درته زنده باد وایو. خو د 10 کاله پورې چې د خلک غیب کړی دی دا دهشتګردي کې او وجنې. ما ته بچي راځي، ماشومان پلاران یې غیب دي، ما ته بوډاګان مور پلار زنانه راځي، بچي خاوندان غیب دي. دا ظلم دی، دا زموږ بچي دي. د میسنګ پرسن د پاره به جدوجہد کوو. حکومت ته وایم دا ریاستی دهشتګردي بند کړئ او میسنګ پرسن دا آزاد کړئ.